رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. خدا ملګری سوال لیکلی دی چې مونږ د علماء کرامو نه مخکې تپوس کړی د سرو زرو په باره کې چې د یو زنانه سره اووه تولې سره زر وي استعمال کې په دې زکات او قرباني شته او دا سره زر که په استعمال کی او که دا په غیر استعمال کی اگر صندوق کې پراته او که دا والی وي او که دا هار وي او د زنانه په غاړه باندې نو په دې باندې قرباني هم شته زکات هم پې شته چې سره زر اونیمې تولی البته که سره زر د اونیمو تولو نه کم وي نو قرباني پې شته صدقه فطر پشتا زکات پی نشتا. ها البته که چرته داسې وي چې د یو زنانه سره زر دي د اونیمو تولو نه کم دي 2 3 4 تولی دي خو د دې سره نقد پیسې مشته. دا نقد پیسې په حقیقت کې سپین زر دي نقد پیسې مو سره شته. دا دواړه چې راجمع شي نو د دې قیمت 2.5 تولو سپینو زرو ته رسي. یعنی غوره قول هغه دی چې هغې کې فقیر ته فایده نو هغه په دې وخت کې 50,000 روپۍ جوړیږي نو چې د هغې قیمت 50,000 ته رسي او کال پې تیریږي نو بیا په دې زنانه زکات هم شته بیا په دې زنانه باندې قرباني هم شته بیا په دې زنانه باندې صدقه فطر هم شته. قربانۍ دپاره او د صدقه فطر دپاره نصاب یو شانتې دی خو شرایط بدل دي. د قربان د زکات دپاره دا دی چې نصاب به وي او کال به پې تیر شوی نو زکات به ورکوي. قربانۍ دپاره دا نشته. قربانۍ دپاره بس دا ده خو چې د دې زنانه سره دومره څه شی موجود هم دی که سره زر دی که سپین زر دی که کپړې دي که یو څه دي که بل څه دي خو چې د هغې قیمت 50,000 روپو ته رسي نو دې باندې قرباني لازمه ده. د هغې دپاره ګوره علماو د هغې یو مثال پیش کړی. دلته الحمدلله علما طلبا موجود دي چې د دې غواګانو نصاب دا 10 غواګانې دي چې سړي سره 10 غواګانې وي نو دی به زکات ورکوي کال پې تیر شي. د ګډو بیزو دپاره 40 ګډې بیزې دي سړي سره 40 ګډې بیزې وي او دې باندې کال تیر شي زکات به ورکوي. د اوښانو دپاره 15 اوښان دي چې کال پې تیر شي نو یو وړوکی سخی لازمیږي یو سخی به د هغې نه ورکوي. دا یاد وساتئ دغه د هغې د ذات دپاره نصاب دی او د قربانۍ دپاره او د صدقې فطر دپاره د سرسایې دپاره دغه نصاب نه دی. د سرسایې دپاره ده که د یو سړي سره یو غویې سیوا و سړي سره یوه غوا سیوا وه اوس د غواګانو نصاب خو د زکات دپاره 10 غواګانې دي خو د قربانۍ دپاره او د صدقه فطر دپاره 10 غواګانې نه دي. دا چې یو څاروی د دې سړي سره سیوا ولاړ دی په ده باندې د هغې په وجه باندې قرباني هم لازمه ده او صدقه فطر دا پې هم لازمه ده. خیال کې مراله خبره. نو سونه چې هغه په استعمال کې غیر استعمال کی تولی که یو نیمه تولی که 2 تولی نقد پیسې ورسره یي او که نه یي ورسره خو قرباني پې لازمه ده. د دې دپاره د قرض راوالي ځکه چې سونه ورسره شته دې ته زمونږ د شریعت اصطلاح کې ثمن خلقي وایي یعنی هغه پیسې هغه قیمت چې هغه الله تعالی پیدایشي فطرتي داسې پیدا کړی دی چې هغه په قیمت کې ورکولی کېږي. سپین زر او سره زر دي دا لوټونه او دا سکې او دا ډالرې او دا ریالونه دا د هغې رسید دی په حقیقت کې. اصل څیز چې کوم دی سونه او چاندي ده نو د چاندۍ قیمت 50,000 روپۍ جوړیږي او د دغې په اندازه چې سونه چا سره موجود دی. د احنافو امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې دا سړی به د هغې نه قرباني هم کوي. زموږ د فقې ټولو کتابونو فتاوو دا مسله چې کوم دی نو لیکلې ده. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن